جماعت سره مونځ موندل د دې څه مسلې دي او د مونځونه قضا کول یو له څه مسله ده که سړي نه ډېر مونځونه قضا شوي نن ولا ټولې دا مسلې به دې درس کې مونږ ښایو. اول نمبر د باب ادراک الفریضه، دا باب د دې متعلق چې سړي ځان ته مونځ کړی و که نه بیا د فرض مونځ جماعت وغیره سره وموندو جمع سره د دې څه طریقه ده څه به کوي همدا خبرې ښایي. دې چې ومن صلی رکعة من الظهر یو سړی و د ماسپښین فرض مونځ یو رکعت یې کړی و ثم اقیمت هغه نه به د اقامت وشو د جمع دپاره یصلي اخرى دا به چې کوي بل رکعت ورسره میلاو کړي که نه چې د یو رکعت باندې سلامت وي دا خو بیا بطل کېږي که نه صیانة للمؤده چې کوم شی د یاده کړی د دې حفاظت وشي یعنې له بطلانې باطل دې نه شي که نه دوه رکعته چې کله دا وږي به میلاو شي جمع سره دا دوه رکعته د دې دپاره به نفل وګرځي. ثم يدخل مع القوم بیا به خلکو سره جماعت کې شامل شي احرازا لفضیلة الجماعه د جماعت له فضیلت به محفوظ کړي ځان ته. خو بیا که داسې کړي وان لم یقید الاولى بالسجدة که اول رکعت دپاره سجده نه وکړي یقطع به دې کټ کړي بس ځکه چې یو رکعت نه دی شوی ویشرع مع الامام امام سره د جمع مونځ شروع کړي. هو صحیح همدا صحیح روایت دی لانه بمحل الرفض چې دا مونځ په دومره حد کې رسولی دی چې دا د پرېږدولو ځای کې یعنې پرېږدولی شي چور سکتی والقطع للاکمال او کټ کول څه دپاره چې سړی د امام سره جماعت پوره کړي بخلاف ما اذا کان فی النفل حکه په نفلونو کې نو بیا څه دی لانه لیس للاکمال بیا د اکمال دپاره نه ده. ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة که یو سړی د جمعې او د ماسپښین منځ نه مخکې په سنتو کې اخته و په اقیمه اقامت وشو او خطبه یا خطبه مطبع څه خبرې شروع شولې یقطع على رأس الرکعتین دوه رکعتو په سر باندې د مونځ بس کټ کړي که نه د دوه رکعت هسې بیا نفل ګرځي فضیلة الجماعه به ته حاصل شي. يروى ذلك عن ابي يوسف رحمه الله د امام یوسف صاحب نه روایت دی وقد قیل شهید چې یتمها چې د اول څلور رکعت سي د ماسپښین نه مخکې د دې پوره کړي ځکه چې د څلور رکعته په صلات واحده معنی کې دي داسې یو چې لکه دا یو مونځ دی. وان کان قد صلى ثلاثا من الظهر که بیا داسې کړي چې درې رکعت د ماسپښین له کړي صرف څلورم پاتې دي یتمها به دې پوره کړي ولې ځکه چې دلته درې وشو درې خو اکثر دي که نه لأن للاکثر حکم الکل چې لکه دې ټول رکعتونه کړي اکثر په معنی د خپل کې وي. ولا يحتمل النقض اوس د نقض احتمال معنا پکې نشته نو اوس دې ولې مات کړي بخلاف ما اذا کان فی الثالثة بعدها که دې درېیم رکعت خو پوره کړي نه وي پکې اخته وي ولم یقیدها بالسجده سجده یې نه وي ورپورې کړي سجده ورته کړي نه وي حیث یقطع به دې کټ کړي لأنه بمحل الرفض اوس د پرېږدولو په ځای کې دا ځای که پرېږدي خیر دی. ویتخیر اوس د اختیار د انشاء عاده که غواړي راپسته شي په قاعده کېږدي هلته قاعده مې د دې کې وسلم سلام دې واچوي یعنې سلام دې ګیر چپېره تاو کړي ښي طرف ته وانشاء که بیا غواړي کبره تکبیر دوی کې قائما مغې ویلاړه باندې دوی کې یعنې الدخول فی صلات الامام داسې دي چې زه د امام منځه کې داخل شم او نو رسید دوه رکعتونه پوره شوي دي مخته یې وایي دا اتم کله چې د مونځ پوره کړي یدخل مع القوم د خلکو سره په جماعت کې داخل شي والذي یصلي امام نافله چې د مونځ بیا دو سره کړي دا به دې ته نفل وګرځي ځکه دې خو د ماسپښین لمونځ خو ځان ته وکړو که نه ټول لمونځ یې پوره کړی و یا درې رکعت یې کړي هغه د فرض وګرځېدو د کم چې امام سره کړي دا به نفل وګرځي لأن الفرض لا یتکرر فی وقت واحد ډبل فرضونه خو نشي ګرځېدلی که نه ځکه چې په یو وخت کې د فرضو تکرار نه راځي. فإن صلى من الفجر رکعة که یو سړی و اخته و د صبحي وله یو رکعت مونځ یې کړی و ثم قیمت هغه نه بدله پته نه دلته خلک جمع مونځ کوي اقامت وشو یقطع د یو رکعت باندې دې کټ کړي ویدخل معهم سره به دې ناوځي لأنه لو اضاف الیها اخرى کته چې نه د بل رکعت میلاو کړي نو ماسپښین غونې خو دا نه ده که نه څلور رکعته ده خو دوه رکعته مونځ ده چې پکې یو میلاو کړي بیا خو مونځ پوره شو که نه نو بل پکې نه میلوي که پکې میلاو یې که تفوته الجماعه بیا خو نه جمع مونځ پاتې شو بیا خو ښه شو خپل مونځ یې پوره شو که نه. وکذا اذا قام الى الثانیة که دویم رکعت ته پاڅېدلي قبل ان یقید بالسجده سجده یې نه وي کړي بیا دې مات کړي وبعد الاتمام که یو ورید د صبحي مونځ پوره په دوه رکعته وشو لا یشرع فی صلات الامام اوس بیا د امام سره نشي شریکېدلی مازدیګر کې
همداسې د سبعي منځ کې شرکت نه کېږي. ولې چې ولې د مونځ پرته دغو منځونه بعد بیا نفلونه نشته چې تا دپاره نفل وګرځي. لکراهیت النفل بعده چې دې نه بعد نفلونه کول څه دي؟ مکروه دي. مخکې یې وکده بعد المغرب فی ظاهر الروایه ظاهر روایت کې همداسې دي چې مغرب المنځ کې دې به شرکت مه کوي. لأن التنفل بالثلاث مکروه د ماښام نه بعد خو نفلونه نه دي مکروه کنه. خو خبره ورکې دا ده که دا امام سره شرکت کوي نو به 3 رکعته ورسره کوي او 3 رکعته نفلونه ورسره پرې نه دي راغلي نو دا به مکروه شو. وفي جعل 4 که بیا ته څه نه څلورم ورسره میلاو کړم چې امام سلام ته وکړي زه به څلورم ته پاڅم نو مخالفت لامام دا خو د امام مخالفت کې د دې اجازت نشته. مخکې چې ومن دخل مسجد نوی سړی و مسجد ته رالو نواتو کدو زینه فیها ځان هلته شوی و یکره لیخرج حتی یصلي څو پرې مونځ یې نه یې کړی هلته هغې ځای نه مازي چې بل ځای ته بیا لاړ شي. لقول علیه السلام آپ علیه السلام فرمیلی دی لیخرج من المسجد بعد النداء الا منافق چې ځانه نه بعد چې څوک جماعته نه وځي خو یا منافقت خبره وي. او رجل یخرج لحاجة یرید الرجوع یا به داسې کس وایي چې ضرورت ولا پیښي خو بیا راځي واپس منځ ته ضرورت سره پوره کوي نو دا بیا څنګه تللی شي دې ته چې ضرورت هم نه وي. قول مخته یې هایوه خبره پکې شته که یو سړی د دلته جماعته ته راننوتو که نه دلته اذان بذان شی و خو دا د دې ځای نه تلو د دې وجې نه تلو چې دا بل ځای کې خپله باندې امام دی او دې باندې د جماعت العمومیله منتظمه کېږي سمبلیږي بیا تللی شي. قول ځکه مخکې خبر نه استثنا کوي الا اذا كان ينتظم به امر جماعه که د جماعت امر دې سره تړلی بیا تللی شي لکه امام لانه ترک صورتن چې صورتن خو دا پرېږدول دي د دې ځای نه چې لاړو خو تکمیل معنا معنوي اعتبار سره دا تکمیل کې بل ځای کې د جمع مونځ پړوي خلکو ته. هماخته وی ان کان قد صلى کدي سړي مونځ کړی وکانت زور والعشاء او د مسبخین او د مسخوتن ولا مسبخین او مسخوتن کې سړی جمع کې شرکت کول شي کنه ولا باس بأن يخرج دا به هغې ځای نه تللی شي لأنه اجاب داعي الله مره چې د الله د هیڅو اذان کړی او هغه ته خدای ورې جواب ورکړی دی که نه ځکه چې داسې مونځ کړی دی. الا اذا اخذ المؤذن في الاقامه ها که اقامت شروع شي د ټیم کې مونځ ځکه صورتن به خلک وایي چې وګوره دا خو څه کوي دا خو جمع مونځ پرېږدي نو تهمت نه ځان بچ کولو دپاره بیا نه وځي. لانه یتهم لمخالفة الجماعة عیانا چې دا خو په جوته سترګو د جماعت مخالفت شو که نه نو اتهام نه بچ کېدو دپاره څه کوي دا به داسې طریقه وکړي که نه چې بیا دې مه وځي ورسره شریک دي شي. خو که بیا داسې و که نه چې اذان شوی و او دې خوا چې ودې کاتو دې ځان د مازدیګر او د ماښام سبعي مونځ کړی و اوس که دا د جمع منځ نه وځي خیر دی. اگر چې امام ولا اقامت نه مؤذن اقامت شروع کړ دی تکبیر کوي بیا وتلی شي. ولې ځکه چې د دغو منځونه بعد خو نفلونه نه کېږي چې د امام سره شریک شي دي خو خپل مونځ ځان ته پوره کړی و که نه او دلې که تهمت نه دی چې ځان دې بچ کړي نو تهمت دپاره ځان بچ کولو دپاره مونږ خو ناجایز کارونه نه شو کولی که نه ځکه دې نه بعد خو نفل نه کېږي. ځکه همدا خبرې کوي ان کانت العصر که بیا د مازدیګر مونځ ځان ته کړی المغرب او د ماښام یې کړی الفجر سبعي مونځ یې کړی او دغو منځه دپاره تکبیر اقامت وشي خرج بیا وتلی شي. و ان اخذ المؤذن فی اگر چې امام او مؤذن شروع کړي دا شیان لکراهیت النفل بعد دې نه بعد نفلونه مکروه دي او تهمت نه ځان بچ کولو ضرورت پکې نشته. ومن انتهى الى الامام في صلاه الفجر سړی که ورسېدو امام ته د سبعي منځ کې ولم یصلي رکعت الفجر او د دلې د سبعي له د سنت نه دي کړي ان خشیه که دې ته خطره ده ان تفوت رکعت چې مانه برکت پاتې شي د امام په اخري رکعت کې دي او خو دا خبره شه شوی در په اخره کېدی شي چې د بل ورته میلاو شي نو یصلي رکعت الفجر بیا د سبعي سنت مه پرېږدي ښه دا به وکړي عند باب المسجد د مسجد له دروازې سره وکړي یا پیلر او ستنې خواته دې وکړي مخامخ به نه ودرېږي امام ته او جمع د ده بیا مکروه جوړېږي. ثم يدخل هغه نه بعد بیا په جمع کې شامل شي لانه امکنه الجمع بین الفضیلتین داسې کس ته د دو فضیلتونو حاصلول ممکن دي. یو خدای چې سبعي سنت فضیلت هم حاصل شو او بل د جماعت له فضیلت هم متحصل شي. خو که بیا داسې یو دا وایي که زه په د سنتو کې اخته شم مانه به د جمع مونځ پاتې شي بیا به د سنت پرېږدئ. وین خشیه که دا اندېښنه شوته فوتها چې مانه به دا پاتې شي جمع مونځ نو ما دخل مع الامام به امام سره داخل شي په جمع کې سنت دې پرېږدي لأن ثواب الجماعت اعظم چې د جمع مونځ دي ثواب ډېر زیات دی. والوعید بالترک الزم او دلې چې جماعت پرېږدي دا دلې چې زه سنت کول غواړم
نه د وعید پې لازمیږي که نه نو وعید نه خو نشي تښتېدلی صحیح ده چې د سنت سنت مونځ مه پرېږدئ ټیک ده سبحې وله سنت هم ډېره هم دي دا کوئ صلوها وان ترددکم الخیلو خو بیا د بله خبره دلې شته که نه چې جمع مونځ پرېږدي د دپاره هم وعیدونه راغلي چې کور یې وسوځه مو پلانکی ده وده ده او مونځ یې نه کېږي وغیره وغیره دغه وعیدونه درباندې لازمیږي نه دي دې وجې نه به جمع کې شامل شي او سنت به پرېږدئ بخلاف سنت الظهر حیث یترکها فی الحالین ها د سنت مسپخین چې دي که نه که تا ته جمع مونځ میلوېدو او که نه میلوېدو دواړو صورتونو کې به دا پرېږدي ولې ځکه چې د دې وله ادایګي د فرض منځ نه بعد ممکنه ده ورځ تا کولی شي لانه یمکنه اداؤها فی الوقت چې په مسپخین وخت کې د دې ادایګي به ممکنه ده بعد الفرض فرض نه ورسته هو صحیح همدا صحیح خبره ده وإنما الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمه الله في تقديم على الركعتين وتأخير عنهما هذا مسبخین له چې څلور رکعته سنت ته پرېږدولو جمع دپاره که نه صرف دا اختلاف ته د صاحبینو منځ کې شیرې بیا چې کله د فرض منځ وشو دا 2 رکعته سنت ول وکړي که بیا د چې شو وکړي د 4 رکعته سنت ول وکړي نو زه نه وایي چې اول د 2 رکعته سنت وکړي ځکه چې دا خو اول 4 خاصې پاتې شوي د خپل ځای نه که نه هغه دې پرېږدئ امام یوسف چې نه کم پاتې شی دی هغه دې ول روکي که نه ابتدا بالفایده اوله د امام خمسه وایي چې نه دا وروسته بیا وکړي ځکه خو هسې د خپل محل نه خطا شوي 4 رکعته سنت که نه دا نور ولې د خپل ځای نه خطا کوي او خرابوي بس کوم یې کوي څه مسله پکې نشته ولکذلک سنت الفجر سبعي سنت خو داسې نه دي چې پرېږدی بیا ورسته ادا کوي بیا خو لاړو بس على ما نبین انشاءالله تعالی مخکې بیان وشي والتقید بالاداء عند باب المسجد مخکې ته چې د متن کې دا خبره کړې وه که نه چې د سبعي سنت کله کوي جمع مونځ ولاړې ده بیا امام ته یا مقتدیانو ته نه وردارېږي مخامخ چې ور ودارېږي ښه دا بیا مکروه جوړېږي نه يدل والتقید بالاداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد اذا كان الامام في صلاته چې کله امام په جمع کې هلته بیا مخامخ ودرېدل کول مکروه دي والافضل في عامة السنن والنوافل المنزل بس بهتره خبره ده سوا د تراویح نه که نه څومره سنن او نوافل دي دا سړی په کور کې وکړي خو نن سبا علما چې کور کې شور وي که نه سره دیني ماحول شته نه هر سړی پکې څه کوي ګډې وډې خبرې کوي څوک پکې شور کوي نو سنت دله خرابوي بیا په جماعت کې ښه دي هو المروي عن النبي صلی الله علیه وسلم هماخته خبره کوي چې سړی د سبعي وله 2 رکعته سنت یې تېنه پاتې شو که نه آیا فرض نه بعد د دغو 2 سنتو قضایي کولی شي او که نه شي کولی دا خبره کوي وإذا فاتته ركعتا الفجر كذا فجر ولا 2 رکعته سنت نه پاتې شو لا يقضيها قبل طلوع الشمس طلوع الشمس نه مخکې به دي قضایي را نه وړي لأنه يبقى نفلا مطلقا دا بس مطلق نفل جوړ شول صحیح ده وهو مکروه بعد الصبح 70 نه بعد کولی نه شي ځکه چې نفلونه مکروه دي ولا بعد ارتفاع عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله او شیخینو په نسبت باندې د سترګې رخاتونه به هم نشي کولی وقال محمد رحمه الله امام محمد سبي چې احب الی ان یقضیهما الى وقت الزوال چې که یو سړی سبعي سنت پرېږدي د جماعت دپاره که نه زوال ټیمه پرې د دې قضایي کولی شي بهتره ده که ودي کي لانه علیه السلام قضاها بعد ارتفاع الشمس غدة لیلة التغریس چې کمې شپې پیغمبر سم یو ځای کې پړاو چولې صحابه ورسره به خوبولی شوي وو که نه بیا هغه ټیم کې که تاسو خیال وه مونځ یې راګرځولی وو که نه او د سنت هم کړي وو د سترګې رخاتونه به دېر شه کړي وو ولهما شیخین وایي چې نه ان الاصل فی السنة ان لا تقضا سنتو کې خو اصل دا د قاعده ده چې دا به نه راګرځي قضایي نشته لاختصاص القضاء بالواجب چې قضا په چیش سره خاص ته واجب او فرض شی قضا کوي که نه سنتو دپاره نشته او د کوم حدیث په باره کې دی چې لیلة التحریس کې خو داسې شی ول حدیث ورده فی قضایهما تبعا للفرض هلته خو سنت د فرضو تابع و که نه څنګه چې سنت پاتې شوي فرض هم پاتې شوي د فرضو د وجې نه راګرځولی شوي فرضو سره پاتې وو فبقي ما وراءه على الاصل پس دې نه وروسته چې کوم صورتونه پیدا کېږي چې فرض دې کړي دي سنت پاتې هغه بیا په خپل اصل پاتې دي چې هغه قضایي به نه کوي وانما تجزي تبعا له وخت تبعا وي وهو يصلي بالجماعه دا دی چې په جمع سره مونځ کې وخته یا بله مونځ کې مثلا له وقت الزوال زوال ټیمه پورې وفي مباده اختلاف المشایخ ها زوال نه بعد بیا څه طریقه ده چې آیا د سبعي سنتو قضایي بیا شته که نشته دې کې د علما حضرت شدي اختلاف دی صحیح ده چې دې نه بعد بس بیا نه کېږي ما دې کوي زه نه وایي چې قضایي کولی شي
ځنې چې بس نشي کولی. و اما سائر السنن سواها د سبعي سنتو نه علاوه نور چې څومره سنتونه دي ټول سنتونه نفلونه لا تقضى بعد الوقت وحدها یا وحدها یا چې دا وحدها حاله جوړېږي که نه منصوب وي چې دا بیا د خپل وخت نه بعد هېڅ کله نه قصدر کېږي. واختلف المشایخ رحمهم الله فی قضائها طبعا للفرضها. په دې کې د علماو اختلاف دی چې مثلا سړي نه فرض مونځ پاتې شوی د ماسپښین د سنت هم ورسره وګرځوي که نه ګرځوي. ځنې چې د فرضو چې تابع دي که نه نو دې په وجه یې راګرځول شي، ځنې چې نه شي راګرځول ځکه چې د قضا په واجب او فرض سره خاص ده. مخته خبره کوي ومن ادرک من الظهر رکعتا که یو سړی دی مثلا هغه د ماسپښین یو رکعت وموندو نو دې ثواب د مونځ خو وګټو که نه، خو ولم یدرک الصلاة د 3 رکعت نه دي موندلي امام سره. فإن لم يصلي الظهر بجماعة فإنه لم يصلي الظهر بجماعة. دې داسې وایي چې د ماسپښین مونځ یې جمع سره ونه کړو، صرف یو رکعت بس وکړو. وقال محمد رحمه الله امام محمد صاحب صرف داسې نه ده چې منځه ثواب وله میلاو شو بلکې د جمع ثواب هم وله میلاو شو. قد أدرك فضل الجماعة لأنه من أدرك آخر الشيء فقد أدركه. امام محمد صاحب چې د اخیری رکعت موندلې دام ښه شو ځکه چې د شي له اخر د ته میلاو شي داسې وایي لکه د شی ته میلاو شولو. لکه کله کله داسې عامې ژبې کې موږ وایو چېرې اخر کې راغلی وم دعوت کې بس ته پاتې هم یو خوړو داسې چې د ودې خوړو بس که نه. وسره محرزا ثواب الجماع د جمع ولا ثواب لکه وګټو محفوظ یې کړو. لکنه لم یصلح بالجماعة حقیقتا، خو حقیقي طور باندې خو دې پوره جمع سره مونځ نه کړو که نه. ولهذا يخنس به في يمینه. همدې وجې نه خدای به په قسم کې خالصېږي. مثلا که دوی قسم کړی چې لا یدرکو الجماعه چې زه جماعت به نه موندم مثلا لکه دی ویلي که نه زه لا یدرکو الجماعه زه به جامع کې نه شاملېږم نه به مې موندلی دي چې څوک یو رکعت وموندلو نو دې سره د خنسېږي. ولې د جماعتو له فضیلتو ته حاصل شو. همداسې لکه دې داسې ویلي ولا یخنس فی یمینه په دې کسان کې د بیا نه خنسېږي چې دی ویلي چې لا یصلي الظهر بالجماعه زه به د ماسپښین لمونځ ښه نه کوم جامع سره نه کوم او دلې به د یو رکعت وکړو دې سره د نه خنسېږي ویلې ځکه چې دې امام سره حقیقتا د جمع لمونځ خو نه ده کړی که نه. لکه دې کسان خوړل او که نه څه لا یدرک الجماعه دو به بیا جامع سره لمونځ نه موندي. کارونه داسې و چې دې یو رکعت موندلی و خو چې ودې موندو دې ته خو ویل شي ادراک الجماعه که نه دې سره ته خانه شوې په قسم کې. خو که بیا دې داسې کسان خوړلو چې لا یصلي الظهر بالجماعه څه جامع سره به دو سړی لمونځ نه کوي ځان نه یلو که نه غیب صیغې استعمالېږي. خو دې بیا چې څه وکړلو یو رکعت یې کړی و امام سره دې سره د نه خنسېږي ویلې ځکه حقیقتا خو دې مونځ نه دی کړی جامع سره دې خو صرف یک رکعت موندلی دی. یو ادراک وي یو پوره کول وي. مخته مسله ښایي ومن اتی مسجدا که یو سړی د مسجد ته راغلو که د صلي فیه هغه ځای کې یو لمونځ شوی و فلا بأس به ان یتطوع قبل المکتوبة. نه دا نفلي منځونه د فرض نه مخکې کولی شي ښه که نه مابده له څومره چې دې خوښه شي ورته ظاهره شي مادامه فی الوقت څو پورې دا وخت وي. مراد او مطلب یې دا دی اذا کان فی الوقت ساعه چې وخت ډېر وي وان کان فیه الضیق که به تنګوالي وخت لږ وي که نه ترکو به پرېږدئ. قیل چې هذا فی غیر سنت الظهر والفجر دا د سنتو د ماسپښین او د سبعي نه علاوه خبره ده ځکه چې نورو منځونو کې خو سنن مؤکده نشته که نه قبلیه صحیح ده. کوم مخکې ولا سنت څه دي لأن لهما زیادة مزیه لأن لهما زیادة مزیه چې دغو دو ته زیات خصوصیت حاصل دی. قال علیه السلام فی سنت الفجر سبعي سنتو په باره کې پیغمبر اسلام فرمیلی دي سولوها دا به تاسو کوئ ولو طردتکم الخیل اگر چې تاسو آس پې راوتړی جنګ په حالاتو کې تاسو به دا کوئ. وقال فی الاخرى او د ماسپښین سنتو په باره کې پیغمبر ویلي چې من ترک الاربع قبل الظهر کوم سړی چې د ماسپښین اول 4 رکعته پرېږدي لم تنله شفاعت هغه ته زما شفاعت نه میلیږي. نه ځکه درته وایي که نه که چیرې په ټیم کم و که نه نو بیا خو د سبعي د ماسپښینو له سنتونو ما پرېږده ها د نورو کې د کوم عام نفلونه څه یې مازدیګر نه مخکې 4 رکعته کوي ماسخوتان نه مخکې دا بیا پرېږده ځکه چې د شیشه دي دومره هم نه دي خو د ماسپښین د سبعي ولا نه پرېږدي ځکه دې په باره کې خبرې راغلي چې تا بیان کړلې دلته زیادت مزیه زیات خصوصیت حاصل دی. وقیله چا ویلي دي هذا فی الجمیع چې دا خبره په ټولو کې ده
لأنه علیه السلام پیغمبر سمیل چې صرف د مسپخین ولا سنت او د غوله نه د هغه د مسخوتان ولا سنت کې هم دا خبره نورو کې ده لأنه علیه السلام واجب علیه چې دوبره پیغمبر سم مواظبت کړي کوم سنن رواتب سدي د 12 رکعات عند د المکتوبات فرض ادا کول ټیم کې بل جماعت په جمع سره ولا سنت دون المواظبه او د مواظبت نه بیر خو سنت نه جوړه مستحب وي هو لولا بهتره خبره ده چې ان لا يتركها في الاحوال كلها چټول حالتونو کې د سبعیت مسبخین ولا سنت ما پریږدي لکونها مکملات للفرائض دوسره فرضونه پر کې فرض منځونه الا اذا خاف فوت الوقت هکذا ټیم ختمېدلو خاطرای اټم کې دی بیا پریږدي مخته مسله خی اذا انتهى الى ومن انتهى الى الامام في ركوعه یو سړی راتلو امام اومندلو د رکوع حالت کې اخته و اوس به دا سړی داسې نه کوي چې په منډو ویر شي بس شي کې اول ودرېږي بیا رکوع ته سي بیا خو د نه رکوع به پاتې شي که نه ځکه چې د رکوع په مندل سره تا ته خوراکات میلېږي چې ویرې د نه رکوع لاړو بیا خوراکات پاتې شو نه دې ته پکار ده چې هغه ځای کې د تکبیر وکړي او رکوع حالت کې د امام ته ورشي ورو نږدې شي د کوم ځای کې دا څه ولاړو نو فکبر هغه ځای کې د تکبیر وکړي وقفه ودرېږي خط طرفه الامام ورسو چې سر راپورته کړي امام چې امام سر راپورته کړي نه لا یسر مدرکا لتلک الرکعه که دې داسې ودرېدو که نه او تکبیر وکړو خو رکوع ته نه لاړو دې دا رکعت نه وموندلو لا یسر مدرکا لتلک الرکعه نه ځکه دې ودرېږي ما بس مغه ځای نه دې ټیټ شي که نه رکوع کې دې ورته راشي خلافا لزفر مله په خلاف د امام زفر سي هو یقول هغه چې ادرک الامام فيما له حکم القيام چې دی امام پر رکوع حالت کې مندلې دي کنه او رکوع د سه لکه ویلاړواله ځکه پر رکوع کې سړی نیم ویلاړ کنه خو نیم بدن ټیټ وي د سیو چې دی رکوع ومندو ولنه موتی چې نه د سې چرته کېږي ان الشرط هو المشارکه په افعال الصلاه دا خبره شرط کنه چې سړی به د افعال د منځ کې سره شریک وي او دلی دی خو امام سره انحنا نه د کړي کنه رکوع کې ټیټ شو نه ده نو ځکه دی ولا دغه مشارکت د سینه شي شمارلې او دلته د کوم چې مشارکت کړي ده ولم یوجد لا فی القیام ولا فی الرکوع نه رکوع کې سره مشارکت ومندل شو او نه په قیام کې مخته کې د سې چالو شو چې امام د مقتدی د امام نه مخکې رکوع کو خو بیا جک شوی نو امام ورپسې رالو رکوع ته او رکوع کې دواړه به سره سره مل شو دی خدا غلطی ضرور کړی چې د امام نه مخکې ولې رکوع ته لاړو خو د مونځ نه خرابېږي ځکه چې امام سره به پکې شریک و مخکې نه و پسې دلې ولاړ دی نه و ولو رکع المقتدي قبل امامي که د امام نه کې رکوع وکړو وادرک الامام فيه امام پکې ومندلو جز دا جایز وشو مونځ یې نه پاسېږي وقال زفر امام زفر سیبی چې لا یجزیه دا مونځ نه کېږي لأن ما اتا به قبل الامام غیر معتد به چې د کم دی رکوع کو د امام نه مخکې دی خو اعتبار نشته په قدم ابن علیه چې کوم شي اعتبار نه د نور رکوع پیاندې باندې به مبني کېږي که نه موقوف شول ور باندې را جوړ شولو دی بیا اعتبار نشته ځکه فاسد علی الفاسد یا غیر معتد به باندې چې یو شی ورغه کې هغه بیا نشي شمارلی خو لنه موږ چې نه کېږي ان شرط هو المشارکة په جزء واحد کما فی الطرف الاول چې طرف اول کې شرکت ضروري دی لکه امام سره سړی رکوع ته لاړو بیا ترې نظر راپاڅېد د امام یا نه در پسېدل رکوع نه جګ شوی نه دی د رکوع شوی دی اگر چې دی د مخکې پسېدل یا اول کې ترې نه تلل ښه خبره نه ده خو مشارکت خو په یو جز کې موندلی شوی دی ځکه د مونځ کېږي والله اعلم بالصواب مخته مسله ده د پاتې شوي منځونه وله چې سړي نه منځونه قضا شي که نه د دې راګرځولې څه طریقه ده ځنه ځای کې سړي نه به ډېر منځونه پاتې شوي وي ځنه ځای کې ترې نه کم پاتې شي که د 5 رکعاتو نه 5 منځونو نه کم یا 5 پاتې وي که نه 5 نه کم دي ته صاحب ترتیب ویلی شي که به دې نه خبره ور خرابه شي که نه نو بیا ترتیب خو ختم شي که نه بیا هر لمانځه سره مونځ راګرځولی شي یا همدا شی ته یو سړی دغه نه ژوند کې ډېر منځونه پاتې شي دي اوس ورته پته نه شي چې ما څومره منځونه پاتې شي د اندازه دې ولګوي او په ورځې کې شپېږل منځونه جوړېږي سره د یوې ترو که نه د دې قضایي به راوړي سنتو پکې نه شي راوړلی بس مغومره اندازه دی ولګي 3 کاله پرېښي د کار کې شي 360 ورځې 560 ورځې که نه ضرب دی ورکړي څومره منځونه جوړېږي مغومره دی بیا منځه سره راګرځي هر څه به یې منځه سره یو راګرځوي دوه راګرځي که مخکې پڅېدلی شي ترتیب جوړولی شي دا شی ته به دي اندازه وشي بس کراس پکې ولګي کپۍ کې ځان سره ولیکي چې دومره مې ښه شو ادا شو او بیا دې څه کې بس اخر کې خلاص بشي ترې نه 5 منځونو ته خبره راشي
من فاتته صلات که یو سړي لمونځ پاتې شو قضا هدي قضایي به وګرځي د ذکر چې کله ورته یاد شي وقدمها على فرض الوقت د فرض منځ نه مخکې بیا د کوم د ټیم ولا لمونځ ته باندې رسیدي نه مخکې به راته کوي والاصل في اصل خبره په دې کې دی چې ان الترتیب بین الفوائد و فرض الوقت عندنا مستحق زمونږ د مذهب مطابق د فاتح المنځونه شو د ټیم ولا کوم خپل منځ د کنه دي کې ترتیب واجب دی مستحق منه ضروری دی وعند الشافعي رحمه الله مستحب امام شافعي د ترتیب صرف مستحب دی لأن كل فرض اصل بنفسه غويش د هر فرض ځان ته اصل دی کنه په لیکون شرطا لغیره بل د پر به شرط نه جوړي چې مخته کې او رسته کې ولنه مونږ ته چې دلته پیغمبر خبره ده کنه قول عليه السلام من نام عن صلاه کای سره د خوب منځنه خوبول شي لکه اوس خوبول شي او مسبخین مزت نه پات شو مزدګار رويخ شو مثلا او نه سره هر شي کله کله د سالتم پیخي فلم يذكرها الا وهو الامام او د موزي په داسې ټیم کې راشي چې امام سره جمع ته ویلار دي د موز بفريدي د جمع ولا پلي صلي التي هو فيها خیر د امام سره د ابو سره جمع موز فرا کې د امام سره ثم لصلي التي ذكر کم راشي د بیا رستوږي ثم ليعيد التي سلم الامام کوم چې د امام سره کړي د خو نه او شو خدا په نپلو کې بدل شو د موز دی دوباره را وګرځوي خدا وای کده سي چالو شو چې دی وی کنه چې زه به د قضا مزره ګرځوم خدای ټیم دومره کم چې د خپل وخت له موز پکې کیږي د قضا د پر ټیم نشته نه د ټیم کې به ترتیب ضرورت نشته ځکه چې ترتیب په دوه شانو سره ساقط کیږي د چې ټیم تنگ شي کنه چې ټیم تنگ شول بس بیا صرف خپل وخت له موز کوا یدن نسیان او شهیر شو کنه به د کم وخت له موز ځان ته د کې امام سره د کې به د کیږي ولو خاف فوت الوقت کې سړي د خطر شي شمان بخپل ټیمم پاتې شي چې قضا منځره ګرځوم نو يقدم الوقتيه اول د خپل وخت له منځو کې سم یې بل به قضاګانو ته دی ګوري لان الترتيب يسقط بزويق الوقت وكذا بالنسيان وكثره الفوائد په دروشیانو سره ترتیب ساکتيږي یو د چې وخت نه تنگ شي دویم د چې هیر دي شي شمان منځ قضا شوی دی او کنه دی قضا شي دریم د چې دا فوتي منځونه د پنځونه ور باندې شي نه دا بیا د شي ته شکه په خپل ټیم کې کوي او د کثرت پوید د زویک په حکم کې دی لکه لا يؤدي الى تفويت الوقتيه په دې ټیم کې د قضا منځ بنره ګرځي د شي نشي ته خپل منځ نه پاتې شي د کم کتاب نه و ضروری دی کای لا يؤدي چې دې ته خو دې نور پوری وای کنه الى تفويت الوقتيه چې د خپل وخت له منځ نه پاتې شي خامخ ته خبره کې کوي سړی د دې باوجود چې شو کړو پاتې منځ یو کوم پاتې شو د سو نبی چې د سکیږي کدی وکړو خدا بلې پرې دولو بس ولو قدم الفائته تكذيب د پاتې مزمخي کړو جاز بهم کیږي ان النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها چې د منه په دی وجه غلشت د پاتې مزماک مره ګرځوواله کی کنه چې د غیر د وجه نه چې وخت تنګ و غیره همدا شیته ست په دی کې مشغول شي به د خپل وخت ول مز پاتې کی کنه سره سره بیا ګناهګار ګرځي نور په منځ ذات کې څه بدی خونشته کنه قضا منځ کې خو بدی دی وجه رسی بدوالی کراهت چې ته شي کې وخت له موږ پرګه دی قضا ته اخته اول خو دې دا سنبال کا بیا ورته د نور سنبالو لکه یو سړي غوڅکی پسې منډه کړله ابل تی چې مختنه ولا رته شده غریب خو ورسته نه د رسیدل د مختنه څنګه وته راته وای مختنه راتاو کی به ورپسې ګورو رسیدل نه د توتی چې مختنه راتاو کا دا خپل د خپل منځو کې به ورپسې قضاګانی کوي کنه بخلاف ما اذا كان في الوقت ساعه هکه په ټیم کې وګدوالي ټیم د لوسی وي وقدم الوقتيه او د سټیم کې شو کې وختي منځ وکړلو کم وخت بنې ستا بنې رزي علل فایته دی پایته بنې مخې خو لا جزء بیان نه کیږي د کوم ته وخت ولل منځ کې لانه اداها قبل وقتها الثابت بالحديث دي شو کو هغه منځ ادا کو دي کم وخت بنې حدیث را ثابت تکانه اما غنه مخکې ته د منځ وکړلو یعنی تا دا غمونځ ادا کو دی پاتې المنځنه مخکې او حال دا ده صدا وخت لكم المنځ صدا یدي ټیم دی پاتې نه ورسته دا ول د پاتې دروکا به دا وخت المنځ بیر پسې کوا کنه ځکه ټیم خاص ډیر ده حدیث د خیوه منځ خبره کوي ډیر منځونه سړي نه پاتې شبب شي کی ولو فاتته الصلوات کده یو نه زیات یعنی 2-3 منځونه تنه پاتې شو څالو رتبه فی القضاء قضا کې بوله ترتیب ورکی کم واجبات بل اصل لکه څنګه اصل کې واجب دي څنګه تا نن دی مسبخین مزدګار مخام مز قضا شي څه کزیر ګرځي مسخوتان ټیم کنه مسخوتان خاص ټیم ډیر ده کنه ته به شو کې ول مسبخین راګرځي به مزدګار به مخوده سینه کې چوال مخام راګرځي ټیم ته خود ترتیب خراب وکنه اصل کې ته باندې څنګه غول مسبخین موزیکا مخامي
اول ماسپښین ده، بیا مازدیګر ده، بیا ماښام ده، داسې 3 وړه راوګرځوه، بیا ماسخوتن پسې وکړه. لأن النبي علیه السلام شغل عن 4 صلوات یوم الخندق. خندق غزوه احزاب کې چې کله د خندق کنلې شو، نو د دښمنانو رش پش ډېر وکنه او د منځه کول یې نه پرېږدو، له هغه د وجې نه 3 منځونه قضا شو او یو پکې د ټیم نه لږ ناوخته شو، خو تقریبا یې ورته وویل چې دا 4 رکعات 4 منځونه پاتې شوي، 4 نه پکې 3 پاتې شوي د یو وخت نه لږ وروسته شوي و. صحیح ده. نو فقضاهن مرتبا، پیغمبر سم ترتیب سره بیا ادا کړو، ښه کنه چې کوم اول بیا دویم بیا دریم. ثم قال بیا وفرمیل چې صلوا کما رأیتمونی اصلي، لکه څنګه زه د لمونځ کوم ما نه مې د زده کړه کنه، نشي ته بیا تاسو هم کوئ. الا ان یزید الفوائد على 6 صلوات، هکه بیا د پاتې المنځونه د شپږو نه زیات شولو کنه، بیا په کتاب باندې ترتیبونه نشته. مثلا ما نه اوس 7 منځونه قضا شوي دي، یا 8 یا 10 یا 40 مثلا، نو ما باندې دا نه د ضروري ښه کنه چې زه 3 منځونه راګرځوم پکې ول د صبحي بیا د ماښام بیا نه صبحي د ماسپښین نه که ته غواړې ول د پکې ماسخوتانو نه ځان فارغ کا، بیا د ماسپښینو نه بیا د څومره نه ځان فارغوي، یا پکې یو د ماسپښین کا، بل د ماښام کا، بل د مازدیګر ما کوه پکې منځ کې، ځکه چې اوس در باندې ترتیب نه ده ضروري، ځکه چې د کوم شی مزید ده کنه د 5 نه زیاته نه، دا خو د مزید علی نه غیر ده کنه، کوم تا نه مزید علی ده د څو دي شپږ دي کنه. صحیح شوه. لأن الفوائد قد كثرت، چې داسې ټیم کې به شي د پاتې منځونه ډېر شي، فتسقط الترتیب یا فتسقط الترتیب فيما بين الفوائد بنفسها كما يسقط بينها وبين الوقتيه، چې کله منځونه د شپږو نه زیات شي کنه، بیا خو د پاتې المنځونه او د ټیم لکم په وخت باندې مونځ د دې کې ترتیب ختم شو، چې دې کې ختم شو د کوم پاتې منځونه دې کې خاص ختم شوی، نو بس څنګه کوي د ترتیب د نشته. لکه د کا صورت د منځونه ډېر پاتې شو، فتسقط ترتیب یا فتسقط وایل شي ترتیب به ختمي په بین الفوائد بنفسه، خپل د پاتې منځونه کې ترتیب نشو پاتې، نو به نور څه پاتې شي کما یسقط بین او بین الوقت، لکه څنګه دا خپل کې قضا کې او د واخ ول کې پاتې کیږي. هذا کثرت چې شتل شي، وحد الکثرت ان تصویر الفوائد 6 شپږو ګرځي، بخروج وقت صلات السادسه شپږم منځ ولا وخت نه اوزي، وهو المراد بالمذكور في الجامع السير، په جامع السير کې چې کومه خبره ذکر شوې ده مغه همدا مطلب چې کوم موږ بیان کړلو، وهو قول همدا خبره ده، جامع السير له خبره ته مخته خیا غدا وین پاتاتو کې وسړي نه پاتې شول اکثر من صلوات یوم و لیله، چې د یوې شپې یوې ورځې نه زیات منځونه پاتې شو، یوې شپې یوې ورځې خو 5 منځونه چې یوې شپې یوې ورځې نه ورځي چې خو شپږ شو کنه، اجزاءه التي بدا بها، بیا دغه سړي دپاره هغه مونځ کفي کېږي جایز کېږي چې کوم باندې شروع کړي ده، ځکه چې اوس د شپږو نه 15 شولو زیات شولو. لأنه اذا زاد على يوم وليله، چې کله منځونه د یوې ورځې شپې نه ورزیات شي، خو تصویر 6 د شپږ ګرځي، او دا د کثرت علامه ده. وعن محمد رحمه الله انه يعتبر دخول وقت السادسه والاول هو صحيح. امام محمد صلی الله علیه وسلم چې شپږ پکې نه دي ضروري، که 15 د نقضه شي د شپږم ول ټیم در باندې داخل شولو بیا دا کثرت شولو، خو صحیح خبره ماغه ده چې نه شپږم ول ټیم د نووزي هغه نه بعد تا باندې اوس منځونه ډیر شولو، لأن الكثرة بالدخول په حد التکرار، کثرت خودی تل شي کنه چې د تکرار کې شای ورنځي، تکرار کله شروع کیږي 15 خاصه 15 دي، چې کله شپږم شروع شي اوس تکرار شو کنه، 15 باندې خو تکرار نه جوړي، تکرار خو کله جوړيږي چې کله اند سینور 15 شي په مکرر نشو که شایله مکرر کیږي، وذلك په الاول، او دا په اول روایت کې کیږي چې شپږم منځ ولا ټیم وزي. حضرت سے مخته خبره کې چې ګوره یو سړی دغه نه منځونه ډېر پاتې شوي دي، مړه خبره پکې دا ده چې ډېر قضا شي منځونه ته نه مخکې زمانې کې شوي ده، ډېر قضا منځونه ته نه د اوس غونې زمانې کې شوي دي، تیر شي فوائد قدیمه فوائد حدیثه، لکه یو خو پاتې المنځونه دي نه مخکې زاړه ټیم کې شوي وو ډېر مخکې، او ځنه ته نه اوس نوي شي دي ته فوائد قدیمه حدیث یل شي، دي کې څه ترتیب به کوي، دي کې څه ترتیب مرتیب څه مسله شته که نشته، اوس همدا خبرې ښایي دی. ولو اجتمعت الفوائد القدیمه والحدیثه، که یو سړي باندې المنځونه پاتې شو کنه، مثلا یو سړی و فاسق و یو میاشتې منځونه پر یخ یو بیا خیمانه شو چې دا مې څه غلطي کړې ده، لګیا شو منځونه ادا کوي د ټیم ولسې د خپل چې کوم منځونه دا ادا کوي کنه،
لګیا ده دا فواید قدیمه دي صحیح شوه او د نور چې کومونه پاتې شي دا بیا فواید حدیثه شولو. نو دې بیا طریقه دا یې که نه چې هر منځه سره یې مونځ دې وګرځوي. قیل چا ویلي چې یجوز الوقتیة مع تذکر الحدیثة دې که دې ته د نوه قضا المنځ را یاد ده که نه بیا د دې وله ټیم مونځ کېږي ولې لکثرت الفایدې پاتې منځونه دې ونه ډېر دي که نه. وقیل شیل چې لا يجوز د شي ته نه کېږي اول په شي کې د پاتې قضا نوی مونځ د حدیث دا دې را ادا کړي بیا دې د وخت له مونځ وکړي. ویجعل الماضي کأن لم یکن او د کوم تیر منځونه څه دي چې د شپږو نه تعداد زیات دي دا داسې وګرځوه لکه سره دې نه پاتې شوي نه دي. دا ولې زجرا له عن التهاون چې دې دپاره تنبیه تقریع زجر وګرځي چې بیا داسې سستي دا ونه کړي. لکه دا په ټیم منځه کې اخته و که نه ټیم له منځ کولو خپل نن مسپخین له منځ کولو مونږ به ته یې که ته نه ډېر منځونه پاتې شي د وخت له منځ دې مات لاړلو نفل شو ته به دوباره دا راګرځې ولې ته ولې دومره سستي کولی دومره ډېر منځونه دې پرېښي دي. ولو قضا بعض الفوائد بیا که یو سړی اخته شولو فواید چې کوي فواید منځونه یې ادا کولو ځنه پکې را ادا کړلو حتی قل ما بقیه تر دې چې د کوم پاتې منځونه یې که نه دا کم شولو څه معنا د پنځو ته یې تعداد را ورسېدو نو عادت ترتیب عند البعض بعض علما چې اوس له ترتیب بیا راواپس شو بیا به د وخت له منځه نه مخکې قضایان یې راګرځوي. وهو نظر همدا ظاهره خبره ده. فإنه روي عن محمد امام محمد رحمت الله علیه دا خبره مرویته فی من هغه چې په باره کې مثلا یو سړی د ترک صلات یوم ولیله لکه د شپه ورځې مونځ یې پرېښي وو وجعل یقضي من الغد لګی شو دا قضاګانې کې د سبانه نه ما کل وقتیة فایته چې زه هر پاتې لمنځه کومه د وخت له منځه سره فالفایته جائزة علی کل حال دې وله د کوم پاتې لمنځونه دا خو کېږي که نه ټول وشول هو الوقتیاتو فاسدة دا کوم ټیم له منځونه دا فاسد شولو. ان قدمه کدی داخل کړي کدی د چې کړي مخکې کړي د وختي منځونه ویلې لدخول الفوائد في حد القله ځکه چې د کوم پاتې منځونه دا خو قلیل شوي دي که نه کم مقدار کې به ورته ترتیب ضروري وي. وینا خره که بیا د وختي منځ نه مرسته کړې فکذلک بیا دې وله د نور منځونه نافل وګرځېدو الا العشاء الاخیره دا کوم اخري مسخوتانه لمونځ دا دې وشولو لانه لا فائده علیه فی ظن حال ادائها ځکه چې په دې حالت کې دی ګمان داسې لکه ما بنې سره اوس پاتې المونځ شته نه ده او د ذمه ولا ذمه سبق دوشه شوي د زه خلاص شوی یم فکذلک نه دې وله د نور منځونه خراب شو الا العشاء الاخیره دا مسخوتانو الاخري منځ وربنې نه خرابېږي دا دې ادا شمرل شي د کوم وخت له مونځ څه ده ویلې لانه لا فائده علیه فی ظنه دې په ګمان کې دا خبره خیال کې نشه سره ما بنې به نور راپاتې وي حال ادائها دې ادا کولی ټیم کې. یعنی یو سړي باندې لمنځونه چې شو پاتې لمنځونه ډېر وو که نه خو ورځ سره کام شولو سره کام شو خو دې باندې خو بیا ترتیب ضروري ده که نه ترتیب ضروري ده مخ ته ورځي د کوم لمنځونه ده کوي نه دلې تو د واخو له لمنځونه څنګه مخکې کړل واخو له لمونځ خو بیا نه مخکې کوي که نه بیا خو د قضا راګرځوي که نه خو دې د واخو له لمنځونه داسې کولو څلور لمنځونه یې وکړو قضا څلور یې ادا وکړو خو دا ادا وله لمنځونه یې اول کولو دا ټول نافل وګرځېدلو ځکه دې ته ویلې قضا نه مخکې کولو. د آخر مسخوتانه لمونځ په دې وجه صحیح شو دې خیال کې لکه داسې لکه ما باندې سره یو لمونځ فواتیانه ده اوس. ومن صلى العصر که یو سړي مازدیګر لمونځ کولو وهو ذاکر هغه ته د ښاره یاده ده څه انه لم یصلي الظهر زموږ د ماسپښین لمونځ نه ده کړه فهي فاسده د مازدیګر لمونځ بیا نه کېږي الا اذا کان فی آخر الوقت ها که د ټیم را تانګ شو له مازدیګر منځله بیا خو ټیم تانګ شي بیا خو ترتیب نه ده ضروري بیا کېږي. وهي مسألة الترتیب نه اندو د ترتیب ولا مساله ده که نه وهي مسألة الترتیب د کوم ټکی سره وړي د عبارت وهي مسألة الترتیب دا د صاحب هدایه لفظ ده صحیح د مغول الفاظ د متن ولا نه دي خامخ دی وځه فسدت الفرضیه کله چې دی ولا د فرض مونځ باطل شلو که نه دي خو د مازدیګر له مثلا کولو ټیم ډېر و که نه ماسپښین یې پرېښی نه فرض خې باطل شو خو دې دا منه خوره د سره نافل یا بیا لوړو نه ادا مونځ بیا په نافلو باندې بدل شو ځکه تیسه لا یبطل اصل الصلات عند ابي حنیفه و ابي یوسف رحم الله شیخینو په نزد د اصل مونځ نه باطلې دا په نفلو باندې کنورټ شي بدل شي. وعند محمد رحم الله امام محمد صاحب چې نه دی فرض وشو او نه دی نفل یبطل دا ټول ختم ولې لأن التحریمة عقدت للفرض تحریمات څه دپاره تړلی شوي چې د فرض مونځ وشي پیسه بدله د الفرضیه چې فرضیت پکې نه شو پاتې نه بدله د تحریمات اصلا اصل تحریمه دی لاړه بیخه نه لاړله
دا خو وسیله د مقصود دپاره تحریمه که نه چې مقصود دې پاتې شو نو وسیله به څه پاتې شي نه پاتې کېږي که نه ولهما شیخین ته چې نه انها عقدت لاصل الصلاه چې تحریمه دي دپاره تړل شي چې د مونځ وکړلی شي بیا مونځ کې د فرضیت دا یو وصف دی وصف چې باطل شي په وصف سره د زیاتي شی نه بدلیږي ښه که نه اصل شی سره نه بدلیږي لکه دلته اوس ګوتې د یو شی د رنګ ونه بوزي رنګ د بوتل دی خو دا معنی نه ده که نه سیرې بس څه شوه شی ورختم شی خو شته ده خو رنګ دې ترېنه بوتلی دی وصف ته د دې پورې مثلا ولهما شیخین وایي چې انه عقدت لاصل صلات چې تحریمه دي دپاره تړلی شي چې اصل مونځ وکړل شي بیا دې کې د فرضیت واجبیت او نفلیت دا وصف دی لاصل صلات بوصف الفرضیه چې د فرضیت پکې یو وصف دی فلم یکن من ضرورت بطلان الوصف دی وصف په بطلیدل سره خو دا نه ده ضروري بطلان الاصل اصلیه باطل شي اصل پاتې صرف وصف باطل شي فرض نشو ثم العصر يفسد فسادا موقوفا بیا د عصر ولې چې کوم مونځ ده که نه ثم يفسد فسادا موقوفه ده موقوف فساد ده څه معنا یعنی که د فوتې المنځونه بعد دي د ادا کړلو بیا خې باطل شولو هغه بیا داسې چاله وکړو چې د فوتې لمونځ زوره نه راګرځوو نه یې راګرځوو سر یې راګرځونه تر دې څه شپږ لمونځونو نه بعد بیا دغه فوتې لمونځ راوګرځولو بیا دې د واخله خپل لمونځ نه شولو خراب حتی لو صلی 6 صلوات که دې سړي د ماسپښینو له لمونځ یې ښه روغ رمټ رایاد ده که نه د مازدیګر لمونځ کې دې خراب شوی و که نه موقوف و دلته سره یې اوس راګرځوو نو بیا خو د خپل لمونځ خرابېږي که نه دلته څه د شپږو لمونځونو نه بعد راګرځولی نن ماسپښین لمونځ یې قضا و که نه مازدیګر یې وکړو ماښام یې وکړو بیا ماسخوتن یې وکړو بیا صبح یې بیا ماسپښین بیا چې وکړلو ورپسې مازدیګر ته خبره راغله نه څو شولو شپږ شو که نه بیا ماښام راوګرځوي مازدیګر بس دي د اوس دغه لمونځونه نه شولو خراب دا مسله د سره یو د سطحی که یو سړی صاحب ترتیب څه وي مثلا نن مونه د صبحیه لمونځ قضا شوه ده که نه او زه صاحب ترتیب نور لمونځونه مو ژوند کې نه دي قضا کړي او دلې دا لمونځ مونه قضا شوه ده مو راګرځوله نه د ماسپښین لمونځ مو کولو دې کې مو ته یاد ده ښه راغلته د ماسپښین لمونځ مو کړلو بیا مو ورپسې صبحیو لکه مو دغه لمونځ لوړلو ختم شو ماسپښین وله نه کېږي دا ناپل شولو یا هم داسې دا شم وکړلو ماسخوتن نه بعد مو کړو دا څلور رکعته څلور وړل لمونځونه د دوړه شولو یعنی فرض نشو پاتې صرف ناپل وګرځېدا دوباره کوي ولې ځکه چې دا پاتې المنځه دپاره ترتیب ضروري ده چې دا به دې واخول المنځه نه مخکې کوي ښه که به مو داسې چالو کړو چې د نن وله پاتې صبحیه لمونځ څه ده دا مو نه راګرځولو نه مو راګرځولو پنځه لمونځونو نه بعد شپږم نه بعد مو راوګرځولو بیا د مو ټول پنځه لمونځونه منځ کې څه شي دا بیا صحیح شولو په خپل ځای باندې ښه که پنځو نه مخکې د څه وکړو یا پنځو کې نه د وکړو څلورو نه بعد د وکړو دا ټول لمونځونه ته بیا ناپل ګرځوي ځکه ته حتی لو صلی 6 صلوات که دې سړي د پاتې لمونځو ته ښه روغ رایاد د خو ورې نه راګرځي څه وایي دا زه شپږو نه بعد راګرځوم شپږ لمونځونه وشولو که نه تیر شول هغه نه بعد چې وکړل بیا د لمونځ یې وکړو بیا نه خرابېږي ولم یعد الظهر ظهر نه راګرځولو انقلب الکل جائزا ټول لمونځونه صحیح شولو ویلې سو ترتیب ساکت شولو وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب خبر ده عندهم يفسد فسادا باتا صاحبین شینه د ټول منځونه دي بالکل خراب شولو لا جواز لها بحال په یو صورت کې د سره د نس کیږي او کدوري فضل کې په موزي دا مسله بیا خپل ځای کې معلومه شي ده نو دې څه ته ترتیب له سکیتېږي کنه سکله المز د کثرت نه بعد وشي ښا کنه او دلته کې کثرت راغله نه څه کثرت نه راغله د اول المز د فساد بعد ته سره موقوف دانه ښا کنه لکه د کوم المز دي څه کړو دي ته ور پاسې د نمای امام سیبي اغنا بعد ته پاسې دي څه کله دینه بعد روا کړلو کنه کسره را کړنه نو خو د شپې ګنا بعد راګرځي به نه خرابېږي د المز صحیبین یو څه د خبرو وسر کې پیری د کوم المز د سکړه د خو د ور پاسې شو د نور ته به ګورو وته کزیتی پرېږدولو ولو صلى الفجر کایسره د صبحی موزي کولو هو ذکر نه تخارو غرید انه لم یتر سمو بیگانی وی تر خو نه دی کړي فهي فاسده د صبحی ول المزي فاسد ده عند ابي حنيفه رحمه الله امام سی په نسبني خلافا لهما صاحبین چې نه فاسديږي وهذا بنا د بدی خبر بنا اصل کې بنا ده کنه چې دا وتر واجب دي صاحبین په نس واجب نه دي کنه او سنت دی واجب نه فرض المنځ باندې فساد نه راځي او امام صاحب په نس باندې خو واجب دي کنه اول وته وتر راوګرځي هغه نه بعد وسبې کې زکه ور د سبې نه کیږي
وهذا بناء د اختلاف مبني د موقوف تعالی په دې خبره ان الوتر واجب عنده امام صاحب پنځ واجب دي سنت نه د مسایبین پر سنت دي ولا ترتیب بین الفرائض و سنن غیش د فرض او سنت کې ترتیب نشته ولا هذا هم دي خبره واجب نه بل خبره ده اذا صلى العشاء کوي سړی د مسنه غد مسخوتل مز وکړل ثم توضا بیا د سکو صلی سنت وکړل وتر وکړو ثم تبين بیا تپاته ولید لسن صلی العشاء بغیر طهاره ثم خد مسخوتل المسخ بالطهارت نه بغیر کړه وکنه فعنده يعيد العشاء والسنه دون الوتر امام سی بیا صدا سړی بوشي شو کی مسخوتن المزر وګرځي کده خو بیا دا سکړو چالو راکو دا کنه سنت بس ورګرځي که سنت تابع دي خدای تر مار ګرځي ویلي وتر په خپل بني واجب دي او خپل بني واجب شدي بل شته بيدور نه وي سي شو او دلته کې خبره ده زدي خو هیر شي او خبره بس دا خبرونه ساکت شو ترتیب متي ضرورت نشته لان الوتر فرض على هدا ده بلا فرض دي عنده امام سي پنځو عندهم يعيد الوتر ايضا صاحبینی چې نه عادي د بیا ودا سبن مسخوتن مسکړو کنه چې د پر ودا سو کو د درو ګرځي سنت درو ګرځي وتر بار ګرځي ویلي لکونه تبعا للعشاء زاد عشاء تابع والله تعالى اعلم بالصواب